بسم الله الرحمن الرحيم وما أعجلك عن قومك يا موسى او سخبر ترى مخك لدخل قومنا يا موسى عليه السلام قال ويل موسى عليه السلام هم أولئي على أسري ضياغي ما بصير رواندي وعجلت إليك ربي لترضى او ما تلوارك لستا طرف تأير بزماش ترزاشي قال ويل الله فاك فإنا قد فتنا قومك من بعدك فتحقيق سر منغا په فتنه کې اچول دي قوم ساپس دادرات لونا وادولهم السامري او بلاری کړی دی اغي سامري فرجع موسى إلى قومه عزبان آسفا فسوا پسیو کړه موسی علیہ السلام خپل قوم ته ډیر زیات په غوسه کې او په افسوس کې قال بيبي يا قومي زما قوما ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا ولتاسو سرستاسو رب كل وعدا نوغري أفطال عليكم العهد تاسو باندې مودوک د شو ام اردتم ان يحل عليكم عذاب من ربكم یا تاسو اراده کړی د چې د الله عذاب د متوجی شي فاختلفتم موعدي فاستاسو خلاف او زما د وادي قالوا ويل اغي ما اخلفنا موعدك بملكنا منغ خلاف ندی کړي د وادي تا سره په خپل اختیار لیکن حملنا منغ مجبور کړو او زارم من زینت القوم اغه کالو چې منغ ته مالی غنیمت کې پاتې شوی د فرعونانو نه فقذفناها فس اغه منغ حواله کړو فكذلك القى السامري نو پس اغی ته واپس یو کړه سامری فاخرج لهم عجلا جسدا له هوار پس ربی باس داغی نه یوسخی چی داغی آواز د غوا پشانو فقالو پس وی ویل هذا الهکم دا ستاسو اغا خدای دی و اله موسی او د موسی علیہ السلام خدای دی فنسیا خو موسی علیہ السلام ایر کړو افلا يرون الله وی ولدین لیدل الله يرجع الیهم قولا شدیل د خبر جواب نور کوي ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا او مالک نه دی اختیاری نشته دی نه د نقصان او نه د نفع الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وانی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى نو د محتدا نه پس چې الله پاک وی اغي بیا سم لاره ونیسی الله پاک وی اے موسی علیه الصلاۃ والسلام ستا په دې قوم کې چې کوم خلق سم دی دا غینه او یا ته راغون کا چې اغه زبوزما چې اغه ته راولي ماته چې اغي زما خبرې ګوري ځکه چې دا اغي دا مطالبه و چې موږ تر سو پورې په خپل باندې د الله خبرې نه دی اورېدلې زموږ یقین نه راځي الله پاک وتوی خیر دی ری ولا موسی علیه السلام د هغه ټولو ډلو نه چې 12 ډلې وي مختلف کسان واغستو او یا ته نه چې هغه د هغې مشرانو هغې بوتلو چېرې تاسو د الله پاک خبرې واورئ چې الله ما سره راز کړي موسی علیه السلام هغې سره روانو او هغې ورپسې وو لیکن د اغي نیتونه او زړونه صفانو دا خبره امام رازی صاحب کی تفسیر کبیر کی چې د اغي یقین نه راته اخو به یقین خلقو کمزوري ایمان والا خلقو په دې وجه غیزان پس خپل اخلي او موسی علیه السلام خود الله خبره اوریدلې وی او هغه خو ډیر مخلصو داغه د الله ملاقات ته تلوار و نو په دې وجه موسی علیه السلام لاړو دیله روانو نو چې د موسی علیه السلام او د دې کله فاصله نه وه خو دې سم موسی علیه السلام پسې روان و شیطان پکې لار نه شو ایستی خو چې کله د موسی علیه السلام او دې ترمنځ فاصله جوړه شوه نو دقه ځای کې شیطان راغی او په ابو سعود شریف کې دا قول نقل دی چې شیطان د ځمکې نه راووته نیغ او دې ته ووی د یو مشر په شکل کې چې کوم خوا روان یې دی ورته وی د الله راز له روان یو هغه ورته تاسو ته پته چې موسی علیه السلام څومره زیات دانشمند سړی دی او څومره زیات د هغه اثر دی
او د هغه عقل څومره سیوا دی. هغوی ورته ویې ته ویل څه غواړي؟ وی کیدای شي موسی علیه السلام ته د ګڼ کسان کینولي او تاسو ګڼ اوازونه د غیر چاپېره نه اورئ او موسی علیه السلام تاسو ته وایي چې دا د الله پاک اواز دی ځکه چې د هر طرف نه راځي. هغوی ورته وی بیا وی موسی علیه السلام ته ووایه چې دا څوک موږ سره خبرې کوي ډېرې موږ ته مخامخ راشي. نو دا واقعه مخکې موږ په تفصیل سره ویلې ده. دلته کې الله پاک صرف هغې ته اشاره کوي او یو پوینټ پکې آوټ کوي. دا چې هغې روان وو نو هغه جدا مسله وه او الله چې دلته کوم پوینټ آوټ کوي دا مختصر یې کړه، تقدیم تاخیر پکې لږ راغی نو هغه جدا خبره ده. دا چې دوی هلته کې روان وو او بیا هلته کې ټول الله پاک چې کوم دی نو هغې د جبریل علیه السلام هغه چغې سره بېهوشه شو. نو هغه دا واقعه وه چې شیطان ورته ویلي و چې تاسو د موسی علیه السلام ته ووایئ چې ادي موږ ته مخامخ راشي. دوی وي موسی علیه السلام موږ ته مخامخ راوله. الله پاک وایي چې کله موسی علیه السلام را ورسېدو نو الله پاک ورته وایي وما عجلک عن قومک یا موسی، ای موسی علیه السلام د قوم نه مخکې ولې رالي؟ ته مشر یې او تا ته خپل قوم ښه معلوم دی چې بني اسرائیل دی او موږ چې کوم دی نو بني اسرائیلي هغه چاته وایو چې هغه خبره نه لري. موږ وایي بار کې کوږ لرګی دی بس هم بني اسرائیلي دی. نه خو بار کې کاږه لرګي دي ولې ته نه رامخکې شوې؟ قال موسی علیه السلام ورته هم اولی علی اثري، خدای پاک بس هدري ما پسې را روان دي. وعجلت الیک ربي لترضى، ما خو ستا ملاقات طرف ته رامنډه کړه خدای پاک چې ته رضا شي. ځکه چې د چا سره عشق نو هغه او مینه نه هغه وایي چې رضا هغه ضرور رسېدی ما ضرور لیدی. لکه موږ چې کوم دی نو په جدا په لوکل سوارلو کې هم تللی شو چې څوک زموږ له د دوبۍ او د سعودي نه را رواني خو موږ ګاډي وو چې زر وله ورسم او هلته کې بیا انتظار کوو د وخت نه مخکې تللي یو د هغه شوق په وجه باندې. قال وویل ورته الله پاک فإنا قد فتنا قومک من بعدک وأضلهم السامري، ای موسی علیه السلام ستا نه راتلو نه پس موږ ستا قوم په امتحان کې اچولی دی او هغې سامري هغه گمراه کړو. فرجع موسی الی قومه غضبان آسفا، موسی علیه السلام قوم ته واپس راغی. څومره وخت پس واپس راغی؟ 40 ورځې پس واپس راغی. ځکه چې موسی علیه السلام خو خپل راز وکړو که نه خو راز له تللی په دې وجه باندې هغه چې 40 ورځې پس کله راغی ډېر زیات غوسه و او ډېر زیات خفه و. قال ورته وی یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، ولې تاسو سره ستاسو رب ښکلی وعده نه وکړې؟ تاسو کتاب غوښتی و چې موږ له یو مستقل کتاب پکار دی او دا مستقل کتاب دپاره ما تاسو سره مشوره وکړه. د هغې نه پس دغه مخکنۍ واقعه بدله وه او دا واقعه بدله ده. الله به قرآن چونکې د کیسو کتاب نه دی په دې وجه باندې هغه هیډنګ دی چې الله پاک وایي موسی علیه السلام په قوم باندې دا امتحان هم راغی بیا پې دا امتحان هم راغی. دا هغه بل امتحان و چې کله موسی علیه السلام راز له لړو. موسی علیه السلام موږ به مخکې وایو یو پیره مو ویل هم دی چې موسی علیه السلام د میاشتې په نیټه تللی و. موسی علیه السلام لیټ شو 40 ورځې تېرې کړې. نو دا یو میاشت خو دي انتظار وکړو چې بای موسی علیه السلام به راځي میاشت پس به راځي ځکه چې کتاب دی غوښتی و او الله پاک موسی علیه السلام ته چې ته میاشت تېره کړه میاشت روجي ونیسه زه به دله کتاب درکړم. چې موسی علیه السلام ته هارون علیه السلام یې دي کې پرېښودو. اوس چې موسی علیه السلام کله روجي پوره کړی او سهار له د اختر ورځ د موسی علیه السلام مسواک ووهو او دا صحیح قول دی. دا ټولو تفاسیر راغوستي دي. نو د هغه مسواک والو سره د موسی علیه السلام د معدې هغه خوشبویي ختمه شوه چې الله وایي ما ته مشک او عنبرو نه هم زیاته خوږه ده چې کله چې کوم دا انسان د لوږې تندې د لاسه د ده هغه معده بلکل چې کله خالي او هغه خوشبویي شروع کړي. الله پاک ورته موسی علیه السلام هغه اثر خو ما ته محسوس نه شو او ورته خدای پاکه ما سار ستا سره د راز دپاره صفایي کړې ده د خولې مسواک مې ویلی دی. الله پاک ورته وایي دا خصوصي امتحان و د موسی علیه السلام دپاره. زموږ دپاره د دې دغه نشته دی پابندي نشته. موسی علیه السلام ته وی 10 ورځې روژې به نورې ونیسې 10 ورځې به نورې تېرې کړي چله به برابر کړي. دا چې موږ په هر یو مسله کې چله که زموږ څوک وفات شي نو موږ وایو دی 40 تیره که څوک وظیفه پخوي نو موږ وایو چله دې تېره کړي چله تېره کړه. دا دغه 40 ورځو کې دا خصوصیت دی. الله پاک ورته وایي ته چې 10 ورځې نورې تېرې کړي او ستا په خوله کې بیا هغه خوشبویي راشي بیا راشه. نو په دې باندې هغه ورځې سختې شوې ځکه چې موسی علیه السلام سره خو د دې مینه وه. نو د هغه مینې په وجه باندې
دی موسی علیه السلام ولی سر شو سامری هغه سړی و د سامری په باره کې دوه اقوال دي د خپل نوم موسی او دی په هغه کال پیدا شوی و په کم کال چې موسی علیه السلام پیدا شوی چې هغه د الکانو د مرګ چې کم دینو کالو موسی علیه السلام خو موسی علیه السلام اوبو ته وغورځو هغه موربوط نو په یو غر کې په غار کې پرېښودو بس خدای پاک تا ته په حواله نو جبریل علیه السلام به راته و جبریل علیه السلام به د هغه پرورش کو نو جبریل علیه السلام به چې کله راغی واپس به ته نو جبریل علیه السلام اس به چې کوم ځای خپه کې ښوده نو هغه ځای کې به شینکي را زرغونېده او دا شینکي چې را زرغونېږي نو مقصد دا چې دغه ځمکه ژوندی ده ځکه چې فصل کوي نو ده ته به شیطان وي دا ځای راوکړه نه دی کې څه چل دی نو ده به هغه ځای راوکړه نو خاوره به یې ترې راواخیست ځان سره به یې جمع کړه نو چې دی د 18 یا د 21 کالو په عمر کې راته نه د ځان سره یو بوجۍ خاوره جمع کړې وه هغه یې راوړه هغې کور کې کېښوده اوس دلته کې چې کوم دی او دا سامري کې دوه اقواله مې راته وي یو خو دا دی چې د ده د خاندان نوم سامري و یو پکې دا قول دی چې سامري په عبرانۍ ژبه کې ویلی شي زرګر ته دا زرګر و لکه څنګه چې موږ ورته انګلیش کې چې کوم دی نو جیولر وایو او په پښتو کې ورته زرګر وایو نو یې به سامري وي د خپل نوم موسی و ده ورته وی زه درته یو خبره کوم او دا ده ولې وي چې زه خبره کوم ځکه چې د ده هم په خلکو کې لوی حیثیت و دا هم د هغې یو لوی پیر صاحب و ډېر ښه سړی و نیک سړی و نیک کرداره انسان و ده ورته وی موسی علیه السلام سره چې تاسو وتئ نو تاسو په یو هیله وتې وئ توریه ورته وایي چې ستا مقصد یو وي ته بیان بل څه کي دي فرعونیانو ته وی منګه خادی لزو ستاسو کالي موږ له راکړي نو د دې لپاره و خادي په دی وه چې دی خو د فرعون د غلامۍ نه تښتېده نو دې لپاره و خود خادي و ازادېده او د هغې ذهن کې دا وه چې ګنې دی واده مادرې نه هغې له ځي نو الله پاک د هغې ذهنونه داسې اړولي چې په د یو شپه باندې لاک یو نیم لاک خلکو هغه کالي را واغسته لکه دا دغه چې کوم دی څوک چاکره خدمت کوي نو اکثر یو سره ګاونډګیري نو هغه ته وویل زه په خپله غم خادي وکړم کپړو باندې یا په دغه باندې په کالو باندې بس بیا واله نو بس هغې ټولو ترې را واغسته نه یې خو غرق شو او دې سره پاتې شو ورته وایي هغه مالي غنیمت چې راته پاتې شوی دی غالبا موسی علیه السلام په هغې کې ګیر دی ځکه چې هغه وخت کې به د مالي غنیمت دا طریقه وه چې مالي غنیمت به سوځه و هغه جایز نه و دا صرف امت محمدي ته جایز دی دا په هغه یو څو خبرو کې دی چې موږ بار بار ویل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا زما دپاره جایز کړي شوي دي چې یو مالي غنیمت خوراک دی یو ارض کې مونځ کېدل دي دی بار دی مونځ نه کېده او بل پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زما روب زمانه 100 کیلومیټره مخکې رسي په دشمن باندې غورځېږي دا د پیغمبر علیه السلام په خصوصیت کې هغه خبرې دي دا پکې درې وي دی اکالی راغونډ کړو چې بھائی موسی علیه السلام الله په دې کې ګیر کړ دی هم والا اکالی ولا ټول ورکړه د موسی علیه السلام سره د مینې په وجه نو بس هغه اور بل کړ هغه هم ورته وغورځول خپل چې ورسره کوم هغه هم ورته وغورځول او یو سانچې جوړه کړې وه چې هغه دغه په شکل کې ودي ته پته نه وه د سخي په شکل کې وه بس چې کله سانچې لرې کړم د هغې نه ښه ښکلې سخی تیار شو نو یو قول دا دی چې په هغې کې لکه څنګه چې کوم دی نو د هغه نل ته چې پوکڼۍ واچوي هغه چې ویې پړسي پرېږدي نو هغه بیا اواز کي د ماشومان اکثر کوي شپېلې وي نو یا خو دغه چل کړی یا د هغه خاورې اثر و چې خاوره پکې واچوله خو ژوندی وه نو هغې به اواز کوو د غوا په شانتې اواز به یې کوو او د دې د مخکې د غوا سره ډېره زیاته مینه وه لکه د هندوانو ټول ټریفک به ورته جام کېدو لکه چې هغې چې کوم دی نو هم واړه بولس کي هم یې لوی بول خوري دغه شانتې ورسره د دې مینه وه چې یو بندې یو څیز سره عشق کي نو که هغه پرېښي وي خو چې هغه څیز بیا را مخامخ شي نو د هغه په زړه کې بیا یو پیره جوش راوچت شي که لږ ومي خو وي نو دې خو د مخکې نه د غوا عبادت کو او کله به چې باران نه کېدی نو دوی به لکۍ ته تیلی وو او بیا په دې باندې الله پاک خفه کېږي دا د الله مقدس ځناور دی نو الله به باران راوبري او الله خو د انسان د عقیدې په شان کار کوي خو مختصر دا هغه ورته وي چې موسی علیه السلام چې کوم دی هغه خو هلته کې تللی دی الله ګوري خو په نسیه اصل کې هغه نه خو خپل خدای هېر شوی دی نعوذ بالله هغه خدای خدا دی نو 500 کسانو ورته سجده ولګوله او دا نورو کسان چې کوم دی مخالفت ونه کو نو الله پاک وایي وادولهم السامري فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال وتو يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا فطال عليكم العهد ولي وعده اوږده شوه ورځې به ډېرې تېرې شوې ام اردتم ان يحل عليكم عذاب من ربكم یا تاسو د الله پاک
د عذاب مستحق جوړېدل غواړئ فاختلفتم موعدي نو زما د وعدې خلاف مو کو زما انتظار مو نه کو قالو هغوی ورته ما خلفنا موعدک بملکنا منګه دا خلاف ورزي په خپل اختیار نه ده کړې ولکنهم ملنا اوزارا من زینة القوم موږ باندې بوج جوړ شو هغه کالی د قوم زمونږه یعنی د فرعونیانو هغه کالی چې کوم په موږ باندې یو بوج څنګه چې موږ ته سامري دا خبره وکړه چې د موسی علیه الصلاۃ والسلام د هلته کې د ایسارېدو وجه دا ده نو په دې وجه باندې فقذفناها هغه موږ ده ته په حواله کړو موږ وغورځول یعنې د سامري ته په حواله کړو نو په کذلک القى السامري په هغې کې څه ور واچولو د سامري یعنی د هغې دا یقین و چې دغه خول یې پکې واچوله نو فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار د هغې نه یو سخی جوړ شو او هغې به اواز کو لکه د سخي یا د غوا په شانتې او فقالو بیا موږ ته زموږ د پیر صاحب ووایي زموږ د امیر صاحب ووایي زموږ د مشر چې موږ ته ښه سړی ښکارېده دا سامېرېده موږ ته ووایي هذا الهکم و اله موسی دا ستاسو خدای دی او دا د موسی علیه السلام هغه خدای دی خو په نصیحه د موسی علیه السلام نه هېر شوی دی نو موسی علیه السلام یې هلته کوهیدور کې ګوري خدا دی افلا يرون الله وی ولدی لیدنه د قوم لیدنه الله يرجع الیهم قولا چا خو دې د خبرې جواب هم نه ورکوي دي چې د نه سم غواړي نه هغه یو د غوا اواز کوي بلې هېڅ هم نه کوي د دې دومره دماغ ډس کړی دی ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا او اخو مالک نه نه د ضرر که څوک یې نه مني نه د ضرر نشي رسولی ولا نفعا نه پیدا رسوي چې که څوک ورته سجده لګوي هغه له خو انعام هم نشي ورکولی دوی دوره هم سوچ نه کوي دوی دوره بې سوچه دي چې دوی د یو کس په خبره باندې دومره اعتماد وکړو چې شرک طرف ته ووتو بسم الله الرحمن الرحیم وما عجلک عن قومک یا موسی اے موسی علیہ السلام ولې دې تلوار وکړه د خپل قوم نه قال موسی علیہ السلام وی هم اولئک علی اثری ما پسې رستو را روان دي وعجلت الیک ربی لترضى ما تا طرف ته تلوار وکړه رب چې ته رضا شي قال اویل وت الله پاک فانا بشک قد فتنا موږ فتنه کې واچول قومک قوم ستا من بعدک پس درات لوستانه وادولهم السامری او هغې بېلارې کړه سامري فرجع موسی الی قومه موسی علیہ السلام واپس شي خپل قوم ته عذبان آسفا چې ډېر غصه او ډېر خفه و قال اویل موسی علیه السلام یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا ولې تاسو سره ستاسو رب ښکلې وعده نه وکړې چې کتاب به درکوم او طال علیکم العهد ای موده اوږده شوه ام اردتم یا تاسو اراده کړې ده ان یحل چې جایز کړي علیکم ځان ته عذب من ربکم سزا در خپل فاختلفتم موعدي نو زما د وعدې خلاف مو کو قالو ویل ورته قوم ما اخلفنا موږ خلاف نه دی کړی موعدک د وعدې ستا بملکنا په خپل اختیار ولكن لیکن هم ملنا منګ مجبور شو اوزارا من زینت القوم چې پاتې شوي مونږ ته قالی د هغه قوم د فرعون فقذفناها هغه مونږ حواله کړه سامري ته فکذلک القى السامري او سامري په هغې کې غورځول وکړو فاخرج لهم عجلا د هغې نه یو سخی جوړ شو جسدا له هوار چې ومې جوسه وه ومې اواز کو فقالو وویل دې سامري هذا الهکم دا ستاسو خدای دی و اله موسی او د موسی علیه السلام په نصیحه خو د موسی علیه السلام نه هېر شوی دی افلا يرون الله يرجع الیهم قول دی سوچ نکو چې دا سخی خودی له جواب نشي ورکولی ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا او نه مالک دی د ضرر او نه د نفع وما